حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو جمع او خولې پر روانې وي وی عمر دا خولې ولیدي در باندې ویل خولې را باندې ځکه دي چې ما د خپل دورې حکومت حساب چې دی اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص اوس وزګار شو که عمر غوندې سړی چې ټول ورځ بناستو کمیس ته به ټاکای ګنډلې غوړي به ولا چا راوړو ویل به په خدای مې دې قسمي کوي وخورم چې تر څو راته دا پته نه لګېدلي چې ټول قوم مې غوړي خوړلي دا غوندې سړي حساب په 3 کاله کې خلاصيږي عزیزانو چې زمونږ حساب په 100 کاله کې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی لاس کې کانی نیولې دي ورته وایي چې گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان کت پیغمبری او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وایا کنه زما د لاس کې څه شی دی وای نو هغه ورته وی چې زه وایم چې ستا لاس کې څه شی دی او کدا لاس کې د څه دی دا په خپل وای ابو جهل لعین ورته وی چې زما لاس کې څه دی دا په خپل نشي ویلې تی وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه आवाज راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ د رسول الله پلاس د ابو جهل پلاس کې کانی یو دمر یو ابو جهل هغه کانی پزما کرويشته ویلې په دیم جادو چلو داسې معجزات داسې معجزات یو خکاری دی یو اوسای نیولې ده او دا اوسای چې ده د خکاری سره په جګړه ده ځان ته خلاصي خکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راغی خکاری ته وی دا څه چل دی وی دا اوسای مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي اوسای نه تاسو کو چې ولی دمرو کش بکش کې او اوسای ورته وی چې د دې غره شاته مې یو 2 بچی دي ځان ته دل اخلاصوم چې دومره مې پرېده چې غیله ته ورکم نو بیا راځم درته نو حضور علیہ السلام ورته فرمایله اخکاری ته چې دا اوسه داسي وای چې بچوله ته ورکوم نو بیا راځم ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زب ورته وی چې زب په ضمانت کې کینم در سره کدا اوسه رانه نو تاوان به زه درکم خدا پرېدا اوسه چې پرېخو حضور علیہ السلام د اوسه په ضمانت کې کېناست چې کېناست اوسه په منډه لاړ او بچو ته وی چې زر ته اوروي د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولې ا بچو ورته وی چې ستمون ستاته په مونږ حرام دی چې سو پورې ماغه د ضمانت نه اخلاص کړي مور مخ کې او بچي ورپسې مور چراله خکاری ته حضور علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله زه خورالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچی می وای چې مونږ د په ناموس قربان یو مونږ هم د خکاری شو
داسې معجزات. عزیزانو عقل به ورته حیران شو. داسې معجزات دا ټول د کعبه په خوا کې را جمع شو. ټول قوم د مکې دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېد او د 14 سپوږمۍ وه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې وایا کنه ته چې پیغمبري او ته وای چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ 2 ټوکړې کا. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیا به مونږ نه منئ. ولله دا منو. په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه، په یو ګوته، او په اسمان کې سپوږمۍ 2 ټوکړې شو. د ټول قوم ورته کته. دا ټول سنادید د قریشو چې دی دا ولاړو دی ورته کته. علماء لیکي چې یوازې په اسمان کې 2 ټوکړې نشو، بلکې هغه دواړه ټوکړې رااله. یو ټوکړه د حضور علیه السلام په یو لستونی کې نه نوته او یو ټوکړه په بل لستونی کې، او په دې ګریوان کې یو ځای شو او بیا اسمان ته لاړه. دا منظر چې دی د ټولو سنادیدو د قریشو ولیدو، وی کته. جواب څو؟ جواب داو چې هوی د جادو خو تر اسمانه پورې مرسي. دا جواب. نو عرض میں داو چې دا څنګه خبره نه ده. علماء حقاو په هر زمانہ کې د حق خبره کړې ده او تر قیامت پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي، چپ په نه پاتې کیږي. باقی خدای پوهیږي او قوم یې پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایل چې ته ولې دومره غمجن کیږي د دې قوم په حال باندې؟ لعلک باخع نفسک، کې دې شي چې ته ځان هلاک کې د ډېر غم نه. پرېږده، واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. دی چې سوي ته په صبر کوو، ما ته پرېږده، زه پوهېږم دوی پوهېږي. نو عزیزانو د خدای پوهېده بیا داسې لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وویل چې اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته ورشه، داغه سرکشي چې داغه د حد نه واوړې ده، انتها ته ورسېد. او چې یو انسان را پاسي او هغه وایي چې زه خدای منو، دینه لویه سرکشي خو بل څه کې دیش. یا الله ورزم خو او بادشاہ دی، زه یوازې. نو الله پاک ورته 2 علاج وښودل چې یو خو ستا ژبه کې لکنت دی، ژبه دې اړمیږي، نو ستا ترجمانی با تا سره مې پیوست یو وزیر جوړ کړو چې استارور دی، تا سره بدی هارون وزیرا، دا بستا وزیر وی او ستا ترجمانی بکړي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته په ګډه او چیلې سره
دې امسا کې مې هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخې ته ورشي او خبرې شروع کی کده د حرکات بدل شو نو دا امسا د هغه مخې ته وغورځوه تماشا کوه چې زه بیا څه کوم. عزیزانو ګران کا یو دیو یو ورور څوک یارو مددگار نشته او د داسې بادشاہ مخې ته ورځي چې هغه د خدایي دعوه کړې ده ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی دنیا یې مرګرې ده دام زړه وکنه او دام جګره وه چې د بادشاہ دربار ته ورځي او ته په دربار کې ورته وایې چې دا تا چې کومه دعوه کړې ده دا دروغ دي ته خدای نه بلکې د خدای پیدا کرده بنده یې. بادشاہ دربار مونږه دلې خدای راستی کا بابو ته وویلې په یوازې ځان موسی علیه السلام فرعون ته ورځه او بادشاہ ته وایه چې دا ته څه وې دا غلط دي. هغه ورته ویل چې ولی زه خدایم ته خدای نه اول راویلی سي خو چې راویلی سي قرآن کې الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دی وغورځاو د فرعون دی مخې ته چې د امسا دغه دی مخې ته وغورځوله یو لوی اجدها ته جوړه شو. دومره لوی اجدها ته جوړه شوه علما لیکي چې لاندینۍ شونډه په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه د فرعون په محل پرته وه. دومره د خوله واضح شوې فرعون چې وکته دا چې دا څه بلا لرګینه څه بلا جوړه شو منډې کړې چې کور ته لاړو. علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کراتې په دستونو تلو د یری 400 کراتې. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیه السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شوه. الله ورته لا تخف یریږه ما لاس ورواچو خو چې لاس ورواچوله بیا لرګی شو. دغه امسا ورسره وه. فرعون ورپسې لښکر و چې رانیسئ موسی سره د ملګرو مخکې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریان ودرېدو چې خدای دې خوا دریاب دی او وروسته مې د فرعون فوج دی. الله ورته ویل یریږه مه اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب ووهه. امسا یې راواغسته او دریاب له پې ټک ورکو. په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شو. 12 لارې موسی سره د قومه پکې ورګډي شو. د خدای د انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. 12 لارې په دې لار کې زه روان یم. نو زه دا خیال کومه چې دا خوانه لارې خلق چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي نو دوی به په لار کې روانو او یو بل ته به قتل هم
قدرت د دوی دړنه هغه خوف هم لري چې هغه زمانه اخوا خلکی چرته وړي دي. نو عرض میں داو عزیزانو چې دا معجزه وه لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی. نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو علما لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي. نو موسی علیہ السلام چې ورته وې چې زکات ورکا څومره ورکړه دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډېرې جوړ شو چې ډېرې جوړ شو ول دې باندې خو خدای راستي کا زماړو شي دومره مال خو زنه شم ورکول. موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې نه او خلق را جمع کو میټینګ یو کو چې تاسو څه خبر یې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق تینا ټول منحرف شي او مونږ هم تخلاص څوک ویسے الزام پہ لگاو سعید پہ لگاو نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کړي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر پاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي هغه ول ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چې هغه تا ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی نو دارا پاسه ده چې را پاسه ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم اوس د الله دې شان تا ګور را پاسه ده په څنیت او خلینه وزي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اے قوم واوری اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګي زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګو مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګي زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګو پویم نشم او ایمان میں پھراوڑ. اللہ اکبر. موسی علیہ الصلوۃ والسلام وړر لوی جلالی شان ډېر خپش اسمان ته وکړ الله ورته دغه وخت کې
جبريل راولېږلو ورته وی چې د ځمکې واګې ستا په لاس کې دي چې هر څه ورسره کې. موسی علیہ السلام ځمکې ته وی چې یا ارض خذي وینیسا، بس ځمکې تر دې ګیټو ګیټو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشا کوي. قرآن کې راځي کنه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اغه ورځ یاد کړئ چې دریاب می درته سیری ک، تاسو می بچ کړئ او فرعون می سره د قوم په کې غرق کړ او وانتم تنظرون، تاسو ورته کته، تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانې ګم استا خدای منم که بچ می کې. هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم، اوس چې غیر شوی اوسې سم نکی. سلور سوا کال وشو چې ستا اصلاح نه کېده، سلور سوا کال اوسې سم نکی. نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو، بیا ورته وی خوځي تر دې ګوډو ګوډو راخ، بیا ورته وی خوځي تر دې ملا د مرای مرای پورې راخ، چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال می تا ته پاتې شي. هغه ویل نه، ورشي د ټوله خزانه راوړي. سړی لاړو تمام خزانه راوړي او دته په سر کې چې کېخوي، بیا ورته زمکه ته وی چې خوځي، زمکه سره د خزانو جذب کړو، ترننه پورې قارون په زمکه کې روان دی او خزانه په سر ده. او قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت. هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نیست و نابود شو، سره د مال تباہ او برباد شو. نن د پاکستان خلق د بلقیس مثال ورکي چې بلقیس د سليمان عليه السلام په زمانہ کې خزوا او باچا شوی و، نو لا محاله خزا باچا جوړې دیش. تمره دروغ نن د دنیا د لالچ د پاره ته د سليمان باندې دروغ وای. سليمان علیہ السلام دا خبره خو نه یاده چې هدهد مارغه ورته راغی او سليمان علیہ السلام د دې سړی نه ونیو چې چرته تللی وی لالوم دی. هغه ورته ویل سليمانه ویخته می پریدا زړه دې را توران کو، د هغه ورځ نه ویریږي چې په کوم ورځ به تم خدای ته پیښ. د شهر سبا خبر می درته راوړی دی. شهر سبا کې یو ښځه ده بلقیس نامه ده، ولها عرش عظیم. قرآن کې دا قصه راځي، ولها عرش عظیم، یو بهترین تخت دی پاغې ناست دی او د دې بلقیس لاندې 12 جرنیلان دي او هر یو جرنیل لاندې 1,00,000 جنگی فوج دی. سليمان علیہ السلام ویل خدنو زما یو دعوت یو صدی خزیتا. سليمان علیہ السلام چټای لیکي انه من سليمان
بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. وګوره د سليمان دا خبره خو نه یاده، د بلقیس دا خبره خو نه یاده چې سليمان اول دعوت بلقیس ته د څه شي ورکړو. اول انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان. او بلقیس پخپل زور بناز نه کوي، په جنگي جرنیلانو او فوجیانو بناز نه کوي. زه حکم در کوم چې راشه او مسلمانه شه، حکم در کوم. د هدهد مارغه په غاړه کې دا چټای واچوله او هغه په هوا یوړه. کم خلک چې د خدای شي اغي ته بیا د ډاکخانو د چټي رسان ضرورت نه، مارغان د اغي بیا پوسمنی کوي. حیران شو. جرنیلان راغوخته چې دا چټي راغله د سليمان عليه السلام نه څه چلو کو. جرنیلان ورته جنگ کو ورسره سچ د جرنیل طبيعت جنگ کو. هغه ورته نه جنگ نه توفه ورلیگو که صرف ملایو په توفه به چپشي، که ملای چپشي، که پیغمبري نو بغیر د اسلام نه په بل شي ناراضي کیږي. توفه چې ورلا سليمان عليه السلام واپس کړه. ما چې سویلی هغه بکای واتونی مسلمین راضی به مسلمانیږي به. نو بلقیس خپل را روانه شو. سليمان عليه السلام ورته دائیں بائیں پیریان او دیوانو درولی یو اعلی عظیم الشان استقبال ولو او په تخت ځای ولا پریخو کېناست. چې کېناستا اوس قرآن وایي چې دی بلقیس سووي دی وایي قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. خدایا ما دومره موده چې د نور عبادت کړو نو ما په ځان ظلم کړو. واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اس میں په سليمان علیہ السلام اسلام راوړو، ایمان میں پی راوړو. او خدای پاک وایي چې ور سره دام وایي چې د یری نه دا نه چې د سليمان نه یری دم زم بادشاہ ما د اسلام میں ولې راوړو لله رب العالمین، خاص د خدای لپاره. سليمان علیہ السلام دا په نکاح بیا واغستا. اوس دا چرته ثابت نه ده چې د سليمان علیہ السلام نه رستو بلقیس چې دا بیا بادشاہ شوی و. دا چرته نشته. یو سړی بل سړی نه 200 روپے قرض وغوښتي، و دا 200 روپے والا ویسه گواه وکیل سړی ورته کفا بالله شهیدا وکفا بالله وکیلا. خدای نه لوی گواه، خدای نه لوی شاهد بل څوک دی. ځه کله به راوړې پلانې ورځ باندې پلانې ورځ چې شوا چې بار راوته سورلی نشته چرته قافله چې پیراسور شي د 200 روپے راورسه. خدای وعده خلاف کېږم داسې یو لرګي راغوس کو دونه نه او داغه د منځي خالی کو او پکې 200 روپے ورواچولې
سره ولا بند کو ور سره چټو لیکلو چې یا الله چې درا کول په وخت کې د دې 200 روپو ترا ته وکیل او شاهد کړي وي خدای دا پیسې مې هغه ته ولېګل ست پويګا ور رسولې پويګا او پسین کې هغه لرګي ور واچول هغه سره د سین غاړه تراوته دی چې په سړک به زما قرضدار راځي پیسې بروړي قرضدار رانغه خو لرګي را روان دی پسین کې چې لرګي راونی وو کور ته یو خزه ته ویل دا خشاک مې راوړو اور مور په بلکا قرضدار خورانه دی چې لرګي مات کو چې ګوري 200 روپے هم تیرا پریوته هغه چټم تیرا پریوته خدای پاک بیا د سیم کوي کنه چې ولا اله غیرک چې ستاد ایمان شي چې الله ستانه سوا بل څوک نشته او دنیا کې د خدای سره عشق او رابطه او تعلق وي کنه جی اوس دا ذوق خود امام احمد ابن حنبل نه بیا تپوس پکار دی دا ذوق خود امام مالک نه تپوس پکار دی دا ذوق د امام ابو حنیفه نه بیا تپوس پکار دی چې احمد ابن حنبل نه تپوس کوا چې تا خدای په خوب کې ولیدو نو خوند دې څنګه چې خوب کې ولیدو نو ورته وی چې یا الله عاشق خو يم در باندې خوند دې ډېر وکړو خو په دې مې پوي کا چې اوس مستار رضا پکار ده چې ته خوشاليږي پڅ نو الله ورته وی چې زه خوشاليږم به تلاوت القرآن قرآن ډېر لولا زه په دې ډېر خوشاليږم تاسو خیال را دا ذوق خو بیا د امام مالک نه تپوس پکار دی چې په ټول عمر کې مدینه کې پړې نه پخپوکړې خپیاب لا بغرزیده اورش په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راز او نیاز کېده تاسو خیال را بلکې په دې عشاقو کې داسې خلق تیر شوي دي چې پاغه کې یو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د شیعو یو ډله ورتراله هغه ورته وی چې مونږه مسلمانېګو خو کوم ته خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو مولانا قاسم نانوتوی ورته ویل چې نه خوب کې نه په ویخه درته کو په ویخه راځي د مخ کې وډاله ورپسې یو دغره ډیرای غوندې و چې هغه نه واړول په ویخه ورته د رسول الله زیارت اقدس رحمان بابا په خپل یو شعر کې اشاره کړې ده چې زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې ما په ویخه دې لیدل په خواب نه دی دروازه مبارکه نه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیرو کسانو سره شوی دي مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه روضه مبارکه تورغه الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله وی روضه نه ورته आवाज شو چې وعلیک السلام یا ولدی پتا دې سلام یې زما بچیا دا خبره شوه اسلام دې ته وی امام حسن او امام حسین بیمار شویو نو حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو په خوا علاجونه نو نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه ماشومان دې جوړ کړه نو په مونږ دې نظرې چې مونږ بدرې روزي نیسو نو الله غي جوړ کړ چې جوړ کړ نو حضرت علی او بی بی فاطمه روزه ونیوه
چې روژه ونیوه نو ماښام له یې د قجورو ستوان او د اوربشو روټۍ پیدا کړه چې روژه ماتې پیو. په دروازه کې आवाज وشو چې عزیزانو درې کسیو درې واړه وږي او درې روټۍ راته پکار. حضرت علی بی بی فاطمه ته وکړه چې دا زمونږ نه زیات وږي ښکاري. درې واړه روټۍ اوچتې کړې هغې ته یوړ. روژه ټوله ورځ دوی نیولې وه او روټۍ هغوی له ورکړه. نو ورځ هم نهاره وه شپه هم نهاره شوه. سبا یې بیا روژه ونیوه ځکه چې درې روژې به نی. سبا ماښام یې بیا چې د اوربشو روټۍ تیاره کړه بیا دروازه کې आवाज وشو چې درې کسیو درې واړه نهاري. بیا هغه روټۍ اوچته کړه هغې له یو. بیا شپه نهاره شو. په سبا له بیا ماښام روټۍ تیاره کړه بیا आवाज وشو چې درې کسیو درې واړه نهاري. بیا هغه درې واړه روټۍ هغې له یو. درې شپې او درې ورځې روژې مو نیوې او په نهاره یې ونیوې چې دا زمونږ نه زیات مستحق دي. قرآن راغی قرآن راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا. یوفون بالنذر حضرت علی او بی بی فاطمه په نظر باندې وفا وکړه. نظر منله او په وفا وکړه. دا په نظر وفا ولې وکړه؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. پدې نظر وفا زکه وکړه چې دا هغه ورځ نه یریدل چې د کومې ورځې شر به په ټوله دنیا باندې خور وي. دا د قیامت ورځ به. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. دا غورز شر به په ټوله دنیا باندې خور. الله دې امان راکړي. اے عزیزان داسې ورځ به چې یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. رور به د رور نه لرې لرې منډې وی. مور به د زوی نه منډې وی. لور به د مور نه منډې وی. ار سړی به په منډی چې یا الله خیر کې چرته زرا ګیر نشم. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. دا هغه ورځې نه یریده چې د کومې ورځې شر به په ټوله دنیا باندې خور وي. اوس دا کار حضرت علی او بی بی فاطمه ولې وکړ؟ اسړو ته وی انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انما نطعمكم لوجه الله. او غریبانو مسکینانو دا روټایم ګوره چې مونږ درکړه نو خالص خدای د پارم درکړه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نظر ندات ملرو چې شکریا مدا کا او نظر ندات ملرو چې بدل راکا. نبه بدل راکا وی او نبه شکریا ادا کوي. انما نطعمكم لوجه الله. خالص د خدای د پاره درک. دائم را ته خودلی چې تا سره یو شی راغی او فالتو دی نو مونږ هو چې شی فالتو یې چاله ورکو.
د حضور عادت مبارک داو یو لنګ ولا چاراوړو لنګ شلیدلو چې د وټړلو یو صحابي راغی یا رسول الله دا لنګ ما تراک اغلاړو بیا زوړ لنګ وټړلو نه وی اغلاور صحابه ورته په غوسه شو چې د خدای بنده دا دی ولې تی واغستو دا لنګ شلیدلو اصحابي ورته وی چې په خدای مې دې قسم وی چې ما دا لنګ دې د پاره نه راغسته چې زدا او تړم او یا واغوندم دا د پیغمبر بدن پورې ولګېدو دا بکیدم چې کله ز مرشم چې دا زما کفن شي دې د پاره نه کومه کپڑا چې د پیغمبر بدن پورې لګېدلی وي او هغه کپڑا زما کفن شي نو مال به عذاب راځي څنګه د انسان په زندګۍ کې یو کار داسې نشتا چې هغه د اسلامي دفعاتو نه بار دی مثلا اوبس کې نوببا پدرے ساگانوس کې اوس درې ساگانو اوبوس کلو کې فلسفه څه ده کدین خبر شي حیران بشي یو بل مزیدار خبره تاسو ته عرض کوم سړی ته انګه ورشي انګه تاسو ورته څه وایي پرنجه ورشي یا انترشه ورشي مسله دا ده چې چا انترشه واچولو نو هغه به وایي چې الحمدلله او هغه اوریدونکي به وایي چې يرحمک الله موجوده د جرمني ساينسدانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا سړی چې انترشه واچي په اسلام کې دا الحمدلله ولي وایي دې کې څه راز دی نو د زړه ماهرانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا زړه چې دی دا ستړی شي چې ستړی شي نو د ودرېدو ته آماده شي نو زړه چې ودرېږي نو بیا خو سړی مړ کېږي نو د هغې دپاره انګی ورشي چې انګی ورشي نو هغه انګي سره بیا زړه حرکت وکړي او روان شي نو دی الحمدلله وایي چې خدای شکر دی چې زما اړه دی د ودرېدو نه بچ کړو نو اورېدونکی به وایي چې الله دې په تا رحم وکړي چې تا خدای پاک د اړه د ودرېدو نه بچ کړو یعنی انګې قدر څه دی چې په هغې کې هم د اسلام دومره لویه فلسفه ده اوس دا اودس وګورئ سړی اودس کوي په اودس کې خپې وینځي لاسونه وینځي مخ وینځي په دې کې څه فلسفه ده خو سړی د خوله کنګال کړي او بس په مانځه دې ودرېږي علما لیکي چې په دې کې فلسفه دا ده چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې د په دې لاسونو څومره ګناه کړي او د مانځه له دې اودس کوي نو د اودس اوبو سره هغه ګناه د دې لاسونو نه اورځي په دې مخ چې د څومره ګناه کړي نو مخ وینځلو سره هغه ګناه ته ټوله توی شي په دې خپو چې دی چرته ګناه پسې رواني او تلی نو خپو وینځلو سره د خپو نه ګناه لري شي د سر مسې سره که په دې سر کې د څه غلط تصورات کړي نو خالی لون لاس په سر راخکو سره الله د سر نه ورته هغه ګناه لري دا د دنیا فایده ده او د آخرت فایده دا ده چې د قیامت په ورځ به منځګزار سړی چې د حشر په میدان کې ولاړي
نو د ده دا اودس اندامونه چې دي مخ او سر او لاس او خپې دا به د څوارلسمې د سپوږمۍ غوندې پړق وهي او دنیا به تماشا کوي چې دا څوک دي وای به د هغه خلق دی چې دنیا کې منزله به دوی اودس کول. بله فلسفه پکې دا ده چې سهار مونځ دی وکړو او بیا د ماسپښین منزله د تیاری وکړو نو چې د ماسپښین مونځ دی وکړو نو دا یقین وګڼه چې د سهار مونځ دی خدای قبول کړو نو ځکه د ماسپښین د مونځ توفیق درکړو. ماسپښین دی وکړو د مازیګر د مانځه تیاری دی وکړو چې مازیګر مونځ دی وکړو نو دا یقین وګڼه چې د ماسپښین مونځ دی خدای قبول کړو. دغسې د ماښام والا حدیث کې راځي چانه چې د مازیګر مونځ قضا شو نو د دې دومره لویه ګناه ده لکه چې د ده ټول کور وران شو بال بچ تباه شو او سیله یې پراله او دی د دوهای ملنګ پاتې شو یو د مازیګر مونځ قضا کېدو به نو هر مانځه نه بل مانځه پورې چې الله توفیق درکړي نو دا یقین وګڼه چې خدای دې دا منځونه قبول کړه. بیا عزیزانو حدیث کې دام راځي چې سړی هره ورځ درې منځونه کوي دوه کوي درې نه کوي څلور کوي یو نه کوي دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ. نو د اسلام په هر شي کې یو خاص راز دی. نن مسلمان قوم دا ټول شعائر د اسلام چې دی هغه خپل لاندې پېمال کړي. روټۍ خوري په دې کې اسلام روټۍ خوري په خلاص به خوري او بیا به په دې درې ګوتو خوري په درې ګوتو به خوري بیا په درې ګوتو چې خوري دا هم سنت طریقه ده. بیا چې روټۍ خوري نو بسبعه امعاء به نه خوري داسې نه چې تر سپېږمو کې پیزار. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دین په هر شي کې دخیل دی په هر شي کې. اوس اودس ماته څه شی دین په اودس ماتي کې هم دخیل دی. ته چې اودس ماته اودس ماته دې کې هم دین دی. تاسو وایي اودس چې ماته وایي څه کوئ څه پوهېږئ خو پرتوک پرانیستی هلته یې زور در کړی او ورډزې وهئ. اودس چې ماته نو بسم الله به ووایې بسم الله الرحمن الرحیم به ووایې. ایکې وجه څه ده ایکې وجه دا ده چې تا سره ملائک مقرر دي چې هغې ته کرامن کاتبین وایي 24 घंटे تا ګوري. نو ته چې بسم الله ووایې نو ملائکې تا ته شا کي او ته ځان بربند کی او چې بسم الله ونه او پرتوک پرانی دی او ځان بربند کې نو خپل ملائکې در باندې لعنت وای او ستا په عمل نامه کې ولیکلې. تاسو وای په ایمان چرته بسم الله ویل غولو ته چې کې نه بیا چې را پاسه بیا کلمات تی هغه به
اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو، نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه، د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه، دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه. نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه تینا غرونو ته لاړو، چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید، نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا وه او والله چې عذاب را روان دی. نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده، خدای معافي غواړو، مونږ معاف کا. اراغله عذاب ته نه واپس لاړو. چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو، بس صحیح خلق شو. یونس علیہ السلام چې څو وخت کې راغی هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تبا شوي، چا ورته لاره کې وی چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو، قوم تبا نشو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي، دوی بداوي چې تا مونږ ته دروغ ویلیو، مونږ باندې خو عذاب را نه غي. دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شه او که داسې لار شه. نو دی روان شو مخ په دریاب باندې او خیال یې وکړ چې د دې دریاب نه هغه غاړه بلار شم او هلته به وخت تېروم. کشتۍ کې چې سور شو کشتۍ روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتۍ ونښته. چې ونښته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي، مانګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو. आवाज وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغی را تختیدلې ده. نو دا کشتۍ به ترغه نه روانيږي چې ترسو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه غورځولې. کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو کوس. دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه
د مالک نه باغی وي د شان او شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډیر لوی مقامی ډیر لوی شان او شوکت وي باغی چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زېما ما وګرځوي د دریاب تنو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي ډېر وخت پکې تیر شو کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شو مانګیانم مجبور شو یونس علیہ السلام ونی وو دریاب ته وغورځول او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د تب دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا اغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځولو هغه ونی و خلک او بس تیرې نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي ما دا ستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده دې بستا په دې خېټه کې قیدی تاسو خیال راغی سلويخت ورځې یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت پڅي اوزم بڅنګا نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته سبحانك پاکی دا تعالی را انی کنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی عزیزانو سلويخت ورځ یونس علی السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله یونس علی السلام پیغمبر دی صرف قوم تلانړو او مخ په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار ونکړ نو الله د کشته نه مئی لاندې وغورځولو مئی تیر کړو او سلويخت ورځ خدای د مئی په خېټه کې قید کړو
او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قیدي تا زما د حکم انتظار ولې ونه کړ ولې نو د کب په خېټه کې په دریاب کې 40 ورځې یونس علیہ السلام غوندې پیغمبر قید کړو زمون ټول عمر د خدای د حکم دین انتظار خو څه کې ته باغیان یو چې مونږ بس څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې کې نو وظیفه ورته خدای د مې په خېټه کې وخودا چې پتیارو کې خو پروتي او وظیفه وکړي نجات درته وشي لا اله الا انت سبحانك خدای تا نه بغیر بل څوک نشته ته پاکه انی کنت من الظالمین خدای ما په ځان زیاته کړي چې ستاسو د حکم انتظار مې نه دی کړی معافي غواړم نو 40 ورځې پس مې ته حکم وشو چې ورشه اوسې د دریاب په غاړه الټی کا نو راوړو د دریاب په غاړه الټی کو او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کب په خېټه کې بدن کچا شوی دی ته په ورشه بوټي سورې جوړ کا چې دا بدن مچان لیکيني یونس باندې سړی سره دا چل شو مونږ سره بس